چې دا ته خبره کړه چې نورو ګوندونو په نسبت باندې چې دی نو لکه موږ زیات د پښتنو د وسایلو د حقوق خبره کوو نو که تاسو چې کوم لار خبره کوئ نو هغه پارلمان دی نو که بیا بل طرف ته موږ پارلمان ته وګورو نو هلته لکه یوه صوبه چې دی هغه ټول صوبې چې څومره سیټونه دي نو لکه هغه پوره کولی شي نو آیا دا څنګه پاسیبل دی چې تاسو د یوې صوبې د کنسرن نه بغیر د پښتون د حقوقو د لکه داسې ترمیمونه وکړئ چې هغه د پښتنو د حقوقو موږ د ټولو انسانانو دا خبره کوو وګوره دا اسانه ده موږ ضروري نه یو مثال زه اسمبلی کې نه یم حیدر خان اسمبلی کې نه دی احمد خان اسمبلی کې نه دی میا افتخار حسین صاحب اسمبلی کې نه دی سمر بی نه ده خو دا کم ممبران چې په اسمبلی کې دي زه د پښتونخوا د ټولو حلقو ولس ته خواست کومه چې خپل ممبر لا په جرګه لاړ شي ځکه چې د دې کوڅو د دې هینډ پمپو د دې روډونو او د دې نالو نگرانی په خپله ضرور کوي خو چې دوره ورته ووامه چې په هره ضلع کې محکمې موجودې دي د پارلمان د ممبرانو کار د پښتونخوا اسمبلی وکالت دی چې دا حق چې دا د انتظام د اختیار په شکل کې دی او که مالي برخه ده د دې پښتونخوا اسمبلی مقصد چې دی هغه دا دی لہذا په هره ضلع کې ګوره هیلث ډپارټمنټ موجود دی ایجوکیشن موجود دی اریگیشن موجود دی پبلک هیلث موجود دی سوشل ویلفیئر موجود دی فارسٹ موجود دی وائلڈ لائف هر ډپارټمنټ موجود دی لہذا د دې ممبرانو کار دا دی چې اوس این پی خو د دوی په لار کې رکاوټ وکړه نه پاکستان این پی نه منو ایجنټان این پی والے دي منئ که نه جشن ازادي دی نه مانځي اوس خو یاره داسې یو ځای شوي داسې چې څه به ورته ووایم اوس خو بلکل هغه محب وطن پاکستانیان چې کوم دی پښتونخوا اسمبلی کې ناست دي اوس به ګورو چې د هغوی اواز د این پي نه ډېر مؤثره پکار دی او دا لنګرې او دا خیراتونه او دا زکاتونه دا په لټو وهئ پښتنو د خپل حق خبره وکړي